مقدمه په طریقه باندې بسم الله الرحمن الرحیم یو څه مباحث د الله پاک په توفیق باندې مخکې ذکر شو. سورة الفاتحة مکیة، دلته قرآن کریم کې لیکلي د سورة الفاتحة سره چې سورة الفاتحة مکیة. سورة فاتحة چې دا د جمهور علماو په نسبت باندې دا مکی سورت ده. یو دویم قولم په سورة فاتحة کې شته چې دا مدنی سورت ده، لیکن دا قول شاذ ده. صحیح قول دا ده چې دا مکی سورت ده. په ابتدا د نبوت کې اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې ناستو او جبريل علیه السلام ورته راغلو او درې ځلې په غیږ کې ونیولو او ورته وی فرمایل چې اقرأ. هر ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما انا بقارئ، زلستون کې نه یم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیږ کې زور کړو او دا کلمات ورته تلاوت کړو چې اقرأ بسم ربک الذی خلق. نو په ابتدا د نبوت کې دا کلمات نازل شو، اقرأ بسم ربک الذی خلق. بیا څو ورځې وروسته سورة فاتحه سره د بسم الله الرحمن الرحیم نازل شو. په مصنف ابن ابي شیبه، ابو نعیم او بهقی فی دلائل النبوت کې د عمرو بن شرحبیل رضی الله عنه مرسل روایت ده. هغه مرسل روایت نه دا معلومیږي چې په ابتدا د نبوت کې الله پاک سورۃ فاتحه نازله کړې. دا هغه روایت خلاصه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ حضرت خدیجه رضی الله عنها ته فرمایل چې اے خدیجه کله چې زه تنها شم یوازې شم نو یو څه غیبي اوازونه اورم او وی فرمایل چې قسم دې چې زه په خپل ځان باندې ویریږم. حضرت خدیجه رضی الله عنها ورته فرمایل چې معاذ الله، الله به هیڅ کله داسې ونکړي. فالله قسم دې چې ته امانتونه ادا کوي او ته صله رحمی کوي او ته همیشه رښتیا وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت خدیجه رضی الله عنها په مابین کې دا مذاکره کېده چې په دې ټیم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغلو. حضرت خدیجه رضی الله عنها حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایل چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د لاس نونی ساده ځان سره بوزا او ورقت وروله او دا ټوله واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیان کړ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس نونی ولو د ځان سره روان کړو او ورقه رحمه الله ته وروستو. ورقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوره حالات واوریدو چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تیریدو. د حدیث الفاظ داسې دي چې کله ورقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورقه وی چې اذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي یا محمد یا محمد. چې زکله یوازې شم نو د شا طرف نه اوازونه اورم، څوک راته اواز کوي داسې راته وایي چې یا محمد یا محمد. فانطلق هاربا فی الارض، زه په دې ځمکه کې تختم بیا زما ویریږم، د دې اوازونو نه ویریږم. فقال لا تفعل، حضرت ورقه رحمه الله ورته فرمایي چې بیا داسې مه کوه. کله چې د غیبي اوازونه واورېده اذا اتاک فاثبت، چې کله دا غیبی مخلوق در تراغلو او تاته आवाज وکړو چې یا محمد یا محمد نو فثبت، نو الته ثابت قدمه پاتې شه. ته وګوره چې دا څه کیږي حتی تسمع ما یقول، ته هغه خبره واوره چې دا غیبی مخلوق درته کوي. ثم اتنی فاخبرنی، دا غینه رسته به ما تراشه او ټول واقعه را ذکر کړه. فلما خلا، چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې شو نو ناداه یا محمد، چې د نور مخلوق نه جدا شو نو ملائکه ورته راغله غیبی आवाज ورته وکړو چې یا محمد قل بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین.
یا محمد وایا چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. دا سورۃ ورته تلاوت جبريل علیه السلام حتى بلغ ولا الضالين قال قل لا اله الا الله. او به ورته ویل چې دا کلمات مو وایا چې لا اله الا الله. فاتا ورقته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله سورۃ فاتحه سره د بسم الله نازل شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ورقه ورغلو. ورقه د تورات او د انجیل عالم، فذكر ذلك له، هغه ورته دا واقعا ذکر کړه چې دی غیبی مخلوق چې ماته आवाज وکړو چې یا محمد یا محمد، نو زه په خپل ځای ټینګ پاتې شوم. ماته ملائکه راغله او دا آیتونه راته تلاوت کړه د بسم الله سره، بسم الله الرحمن الرحیم تر ولد ضالین پورې، نو دای ماته تلاوت کړه. فقال له ابشر ثم ابشر، حضرت ورقه ورته فرمایل چې زیره قبول کا، ثم ابشر او بزیره قبول کا، فانی اشهد انك الذي بشر به ابن مریم. زدا شاهدی وایم چې ته هغه پیغمبري چې عیسی علیه السلام ور باندې زیره ور کړو. عیسی علیه السلام په انجیل کې چې کوم زیره ذکر کړو، نو ته د عیسی علیه السلام زیره. وانك على مثل ناموس موسی، تا ته هغه ملائکه راغلي ده کوم چې موسی علیه السلام تراغله. وانك نبی مرسل، او ته د الله پاک را لګلې شوی پیغمبري. تفسیر در منصور اول جلد دویمه صفحه کې دا حدیث ذکر شوی دی. ګوره د دې حدیث نه معلومه شو چې دا سورۃ د نبوت نه صرف یو څو ورځې وروسته نازل شوی دی. په هغه وخت کې دا سورۃ نازل شوی دی په کوم وخت کې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت خدیجه رضی الله عنها دا دواړه مشرف بالاسلام شوی، او حضرت ورقه رحمه الله لا ژوندی و په هغه وخت کې دا سورۃ نازل. نو تقریبا د اقرأ باسم ربک الذی خلق نورستا سورۃ فاتحه نازل شوی ده. په دې حدیث باندې یو دو اشکال راځي. یو اشکال ور باندې دا راځي چې د دې حالاتو خدا معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نبوت کې متردد و. جبريل عليه الصلاة والسلام ورته اوازونه کول چې یا محمد یا محمد، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به تختیدو ویریدو. نو د دې نه خدا معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نبوت کې متردد و. یو اعتراض دار او دویم اشکال دار راځي چې د نبی علیه الصلاة والسلام شان خو د حضرت ورقه رحمه الله نه اوچتو، او دا واقعه د حدیث خو په دې دلالت کوي چې ورقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعلیم ورکول. دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره حضرت ورقه ته ورغلو، او د ورقه نه په دې خبره باندې پوه شو چې د الله پیغمبر دی. حالل کې حضرت ورقه رحمه الله یوازې د تورات او د انجیل عالم فقط، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي اوتیت علم الاولین والآخرین، د اولین او د آخرین ټول علوم الله پاک ما ته راکړي دي. بلکې د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د اولین او د آخرین نم زیات علوم الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي دي. نو ورقه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعلیم ورکول؟ دا دوه اشکال دي. ګوره د اول اشکال نه جواب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تردد نو، بلکې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو خاصه ویره او دهشت تواری شوی. د ویری او د دهشت په وخت کې عادت دی د خلکو چې د خپل زړه یو خاص محبوب ته یو رازدان ته هغه د زړه خبره کوي، د خپل ویری ذکر ورته کوي. د یو چا په یو خبره یقین دی خو ویریدل دی، نو د دې ویری په حالت کې سړی یو خپل خاص محبوب ته خپل دا ویره ذکر کوي. نو د دې ویری ذکر کول خو په دې دلالت نه کوي چې د متردد دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ملائکه په لیدلو ځکه ابتدا د نبوت وا او د ملائکه سره اولنی ملاقاتونه ابتدایي غیبی اوازونه، نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خاص ویره او یو خاص دهشت
دا په پیغمبر علیه السلام تواری شو. نو د خاص ویری او د دهشت په ټیم کې د پیغمبر علیه السلام دا دوه رازدانانو خاص محبوبانی یو حضرت خدیجه رضی الله عنها او بل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل زړه راز او د خپل ویری ذکر د خپل دواړو دوستانو د محبوبانو په مخ کې وکړ. نور رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نبوت او رسالت کې متردد نو او نه حضرت ورقه د پیغمبر علیه السلام نه زیات عالم. ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب الحال د وحی کیفیت ورته ذوقا معلوم. وحی په پیغمبر علیه السلام نازل شو نو پیغمبر علیه السلام د وحی کیفیت څه کلی و ذوقا ورته معلومه هر څه حالات. او ورقه صرف علما معلومه. حضرت ورقه رحمه الله په تورات او په انجیل کې صرف اوریدلی و چې داسې د وحی کیفیت هغه د اوریدو خبره کوله هغه ته د وحی کیفیت علما معلومه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی کیفیت ذوقا معلومه. صاحب الذوق ډیر لوی عالم د صاحب الذوق علم زیاتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب الحال او ذوقنی د وحی کیفیت معلوم کړي. او دا ګوره نه د لازمه چې تسلی ورکون کې دي د صاحب الحال نه زیات عالم. یو سړی بیمار دی په سر درد دی نو چې په سر درد دی هغه صاحب الحال دی هغه دا درد دته ذوقا معلوم دی. یو بل طالب ورسره په څنګ کې ناست دی هغه ته علما معلوم دی هغه ته د حالاتو نه پته لګیږي چې را دی بیمار دی او په سر درد دی خو بیا هم دته تسلی ورکوي. نو دا خو دا نه د ضروري چې دا تسلی ورکون کې دی لوی عالم. تسلی ورکون کې نه دا صاحب الحال په دې درد ډیر پوهیږي. تسلی ورکون کې دومره نه پوهیږي بلکې دا صاحب الحال په زیات پوهیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب الحال او د وحی کیفیت ورته ذوقا معلومه. حضرت ورقه رحمه الله صرف تسلی ورکون کې نو تعلیم نه بلکې تسلی و. نو حضرت ورقه رحمه الله تسلی ورکړه. د دې داسې مثال د عیسویان د اعتراض کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حضرت ورقه د عیسویو د انجیل عالم او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تعلیم ورکړی دی. نو دا د عیسویت د پاره یو نوع د علو بیان. نو موږ عیسویانو ته وایو چې ګوره ستاسو په انجیل متی دریم باب کې هلته داسې راغلی دي چې یو حواریو د عیسی علیه الصلاۃ والسلام دا غنوم دی یوحنا په انجیل کې لیکلي چې دی یوحنا د عیسی علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکوله. نو ګوره یوحنا تسلی ورکون کې شو او عیسی علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکړه. حالان کې بیا هم د عیسویانو په عقیده کې عیسی علیه الصلاۃ والسلام لوی عالم او دا صرف تسلی و. نو دارنګي حضرت ورقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صرف تسلی ورکړی دا. دا نه د لازمه چې حضرت ورقه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی عالم شي. په دې نقطه خو پوه شو ځکه حضرت ورقه یوازې د تورات او د انجیل عالم او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي اوتیت علم الاولین والآخرین بلکې د اولین او د آخرین نم زیات علوم الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي دي. یو شیخ صاحب یو ځای کې تقریر کولو زم ناستم نو په تقریر کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم امیو. مطلب دا و چې دا زمون په دې کوڅو کې چې کوم امیان ګرځي داسې امیو یعنی په څه نه پوهېدو. دا غټه ګستاخي او بېادبي ده. د امید معنا نه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه نه پوهېدو. اوس موته امیان نه یو دوه ټکي مزده کړي دي او پیغمبر علیه السلام امی شو چې هغه ته الله پاک علوم د اولین او د آخرین ورکړي دي. هغه څنګه دا عام دغه امید معنا نه ده چې دا زموږ په عرف کې ترېنه کومه معنا اخلي بلکې د پیغمبر علیه السلام په صفاتو کې ټیک د امی راځي خو د هغه امی معنا دا ده چې پیغمبر علیه السلام په دنیا کې استاد نه لرلو. پیغمبر علیہ السلام په دنیا کې استاد نو بلکې الله پاک ډایرکټ استاد و. د الله پاک نه علم حاصل کړو ځکه پیغمبران د دنیا استادانی نو په دنیا کې به د پیغمبر استاد نه. پیغمبران چې الله پاک قران کریم کې ذکر کوي نو د پیغمبرانو د علم نسبت ځان ته کوي. وعلمناه من لدنا علما خپل ځان ته نسبت کوي. دا څنګه چې په مدرسه کې علم زده کوي. وعلم آدم الاسماء كلها الله پاک آدم علیہ السلام ته علم د اسماء ورکړو. کومه مدرسه سکول او کالج کې زده نکړو
ويعلمك من تأويل الاحاديث دا یوسف علیہ السلام په باره کې راځي نو د پیغمبر علیہ السلام د امیوالي دغه معنا ده چې د الله استاد په دنیا کې استاد نه و. عیسی علیہ السلام په باره کې راځي چې د خپل مور مدرسې ته بوتلو او په کلاس کې کېنولو په درجه کې په د درس په ځای کې کېناستو استاد په تخته لیکل شروع کړو الف با تا ابتدایي درس ته عیسی علیہ السلام ورته فرمایي چې الف څه معنا هغه استاد ورته وایي چې الف نو څه معنا شو بس الف زده الف با تا به ورسته نور شیان زده کی نو عیسی علیہ السلام ورته فرمایي چې د الف معنا نه درځي او الف معنا نه لري نو ته موږ ته مهملات راخی نو بیا ورته فرمایل چې زه ته وایا چې الف څه معنا ده نو عیسی علیہ السلام ورته فرمایي چې راځه ته کینه لاندې چې زه د استاد په ځای کې ودرېږم او زه د الف معنا درته ذکر کوم. عیسی علیہ السلام پاتېدو او د الف نه د الله توحید ثابتول شروع کړ د الله په توحید د الف او د با نه دلایل بیانول چې هغه استاد حق ورته حیران شو. نو عیسی علیہ السلام کو پیغمبرو نو د شاګردۍ په ځای کې د کینول دا مناسب نه و ځکه د دنیا استاد دی نو چې د ټولي دنیا استاد دی نو په دنیا کې به د استاد نه بلکې د دوی استادان الله پاک دی استاد الله پاک دی. نو عرض مې دا و چې ورقه دا د پیغمبر علیہ السلام استاد نو او ورقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعلیم نو ورکړي تسلی ورکړي. تسلی او تعلیم کې فرق دی. صحیح په تعلیم کې تعلیم ورکون کې لوی عالم او په تسلی کې دا نه ضروري چې تسلی ورکون کې دی لوی عالم. تسلی ورکون کې لکه بیمار ته چې سړی تسلی ورکوي دا خو زموږ استادو په مابین کې مشاهده ده چې بیمار په خپل ځان علم ډیر لري د دې تسلی ورکون کې په نسبت نو ګوره په ابتدا کې الله پاک اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل کړ. اقرأ بسم ربك الذي خلق دا الله په نوم لوستلو کا دا الله په نوم ولولا اقرأ بسم ربك الذي خلق نو الت حکم شو چې دا الله په نوم ولولا نو یو سورہ ورستا بسم الله الرحمن الرحیم نازل شو یعنی د دې امر تعمیل شو امتثال شو. اول کې الله پاک فرمایلی اقرأ ولولا بسم ربك الذي خلق ورد لوستلو حکم وکړو چې دا الله په نوم ولولا دلته امتثال راغی چې دا الله په نوم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین نو دا الله په نوم باندې لوستل شروع شو هغه امر ومنل شو. بعض علما دا فرمایي چې د قران په سوراتونو کې اول سورته فاتحه نازله شوې ده اول اقرأ بسم ربک الذی خلق نه نازل شوې بلکې اول سورته فاتحه نازله شوې ده لیکن دا قول ضعیف ده. اول اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل شوې په ټولو سیاستو کې دا روایت ده چې اول اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل شوی دی. بعض علما تطبیق کوي تطبیق داسې کوي چې اول چې کوم پوره سورت نازل شوی دی نو هغه سورت فاتحه نازله شوی ده پوره سورت او اقرأ بسم ربک الذی خلق دا خو پوره نو نازل شوی بلکې یو څو آیات نازل شوي نو ګوره دوه قوله شو. یو قول دا چې اول اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل شوی او دویم قول پکې دا دی چې اول سورۃ فاتحه نازل شوی ده. تطبیق دا دی چې اول کامل سورۃ کوم نازل شوی ده پورا سورۃ فاتحه. اقرأ بسم ربک الذی خلق دا سورۃ پورا نه نازل شوی بلکې د دې یو څو آیات اول کې نازل شوی. دا مې د الحمدلله رب العالمین د نزول په باره کې د طلب تحقیق وکړو چې دا څه ټیم نازل شو نو په ابتدا د نبوت کې نازل شو تقریبا د اقرأ بسم ربک الذی خلق نو وروسته په هغه وخت کې نازل شو چې کله حضرت ورقه ژوندی و او هغه وخت نازل شو چې کله ابو بکر صدیق او حضرت خدیجه رضی الله عنهما ایمان راوړل. د دین ورسته په تیر درس کې ما درته اجمالا ټین لګو د سورۃ فاتحه نمونه مې درته ذکر کړل اجمالا دلایل مې درته نو ذکر کړی صرف اسماء د سورۃ فاتحه مې درته بیان کړل. اوس به د دلایل سره د دې سورۃ فاتحه نمونه درته ذکر کړم. ګوره د سورۃ فاتحه په ټولو کې مشهور نوم چې په ډیرو احادیثو کې راغلی دی فاتحه ده
دې ته فاتحه وایي ځکه فاتحه د دې وجه نه ورته وایي چې د قرآن شروع د دې صورت نه کېږي نو سورت فاتحه د دې وجه نه ورته وایي د دې صورت بل نوم دی سورة الحمد او سورة الحمد د دې وجه نه ورته وایي چې د دې صورت په ابتدا کې لفظ د الحمد راغلی دی الحمد لله رب العالمين نو تسمیه د کل دا په اسم د جزء یو جزء پکې الحمد لله رب العالمين دی سورة الحمد ورته وایي همدارنګه دې صورت ته فاتحة الكتاب وایي او فاتحة القرآن ورته وایي فاتحة الكتاب د کتاب نه کتاب الهی مراد ده او قرآن خو اصلا د دې کتاب د پر عالم شخص ده نو فاتحة الكتاب یعنی شروع د کتاب الهی هغه په دې صورت باندې کیږي او فاتحة القرآن ورته وایي ځکه د قرآن شروع د دې صورت نه کیږي همدارنګه دې کتاب ته الكتاب وایي الکتاب دا وجد تسمیه ناشنا درته ذکر کوم الکتاب د څه د وجه نه ورته وایي الکتاب یعنی د ټول کتب الهیو اجمال او خلاصه یو خدا عنوان دی چې سورۃ فاتحه د ټول کتب الهیو اجمال او خلاصه ده او یو د دې لپاره تفصیل او دلیل دی چې دا ولې د ټول کتب الهیو د لپاره اجمال او خلاصه ده دلیل ګوره واورئ اسانه دلیل دی دوه قوله درته ذکر کوم یو د حسن بصری رحمه الله قول دی حسن بصری رحمه الله فرمایي چې د دې عالم د هدایت لپاره الله پاک چې د یوصل او څلور کتابونه نازل کړي دي د اسمان نه یوصل او څلور کتابونه الله پاک د دې عالم د هدایت لپاره په مختلفو پیغمبرانو باندې نازل کړي او بیا د دې یوصل او څلور کتابونو په دې کې چې څومره علوم او حکمتونه وو دا ټول علوم او حکمتونه د دې یوصل او څلور کتابونو الله پاک په دې څلور کتابونو کې راجمع کړو نو دا څلور کتابونه د یوصل او څلور کتابونو اجمال او خلاصه ده تورات انجیل زبور قرآن په دې څلور کتابونو کې د یوصل او څلور کتابونو اجمال او خلاصه ده او بیا د دې څلور کتابونو اجمال او خلاصه چې ده دا په دې قرآن کې الله پاک درج کړی ده نو د دې څلور وړو کتابونو علوم په قرآن کې الله پاک را جمع کړي او د قرآن ټول علوم الله پاک په مفصلاتو کې را جمع کړي دا مفصل سورتونه چې کوم دي په مفصلاتو کې الله پاک د قرآن ټول علوم را جمع کړي او به د مفصلات علوم الله پاک په دې فاتحه الكتاب کې مندرج کړی دي ټول علوم په فاتحه الكتاب کې الله پاک مندرج کړی او د فاتحه الكتاب ټول علوم الله پاک په بسم الله الرحمن الرحیم کې مندرج کړی دي نو بسم الله الرحمن الرحیم د یوصل او څلور کتابونو د علم خلاصه او اجمال خو شور باندې خیو خدا دعوه ده چې د یوصل او څلور کتابونو اجمال او خلاصه دا څلور کتاب دي او د څلور کتابونو اجمال او خلاصه قرآن دی او د قرآن ټول علوم په مفصلاتو کې دي او د مفصل ټول علوم والحمدلله کې د سورۃ فاتحه کې او د سورۃ فاتحه ټول علوم په بسم الله کې دي دا خو دعوه شو د دې تفصیل ګوره واوره د ټولو پیغمبرانو د تعلیماتو خلاصه درې ټکي د یوصل او څلور کتابونو د تعلیماتو خلاصه چې ده هغه درې شیان دي یو الهیات دي او دویم چې ده نبوت او شریعت چې هغه د دنیا په زندګۍ کې پکار کیږي حیات دنیویه د حیات دنیویه لپاره قوانین نبوت او شریعت ورته وي د دنیوي ژوند لپاره قوانین او دریم چې د امور د آخرت دي د ین اخوته څه پاتې ګوره یو الهیات دي چې دا دنیا نه و نو څه شو صرف الله او د الله صفات بل څه خو نه وکړ یو الهیات دي چې د دې دنیا د پیدا کېدو نه مخکې قدیم دي الله قدیم دي صفات قدیم دي دا دنیا نه و او الله او صفات د الله و الهیات و نو یو الهیات دي او دویم چې دی بیا چې دا دنیا پیدا شو نو په دې دنیا کې نبوت او شریعت د دنیا د زندګۍ لپاره قوانین چې د شریعت نو دا نبوت او شریعت په دنیا کې د ژوند د تیرولو لپاره قوانین دې ته شریعت وایي نو دویم دا د دنیا زندګي شو
دنیا به ختم شي بیا به د آخرت زندگی شروع شي نو امور د آخرت ګوره یو د دنیا نه مخکې بل دنیا بل د دنیا نه وروسته دا درې شیان دي چې دا د پیغمبرانو د علومو خلاصه ده او د یو سل او څلورو کتابونو د علومو خلاصه ده دا درې شیان الهیات دویم نبوت او شریعت او دریم امور د آخرت او دا درې واړه په یو سل او څلورو کتابونو کې تفصیلا ذکر شوي دي او په دې څلورو کتابونو کې به اجمالا ذکر شوي دي او بیا د هغې په نسبت دا په قرآن کې ذکر شوي دي اجمالا او بیا په سورت فاتحه کې اجمالا ذکر شوي دي او بیا په بسم الله کې اجمالا ذکر شوي دي ګوره دا ټول په الحمدلله کې ذکر کوو او په بسم الله کې ذکر کوو نو پته به ولګېږي چې بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو علومو د پیغمبرانو د فرق خلاصه ده دا درې شیان په سورت فاتحه کې داسې راغلي ګوره ما درته ویلي چې په یو سلو څلورو کتابونو کې هم دا درې وو په دې څلورو کتابونو کې هم دا درې مضامین بیانېده قرآن کې هم تفصیلا بیانېږي سورت فاتحه کې اجمالا بیانېږي او بیا په بسم الله کې دا غینم په مختصر اجمال سره بیانېږي سورت فاتحه کې دا درې مضامین اجمالا داسې بیانېږي دا الحمدلله نه شروع کا تر الرحمن الرحیم پوری الہیات دي کنه الحمدلله دا الله بیان دی الرحمن الرحیم ګوره تر الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تر الرحمن الرحیم پوری د الہیات بیان نو الہیات تر الرحمن الرحیم پوری بیان صفات الہیه بیا مالک یوم الدین په دې کې امور د آخرت اجمالا ذکر د آخرت ټول حالات پکې راغلي اجمالا مالک یوم الدین او اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم تر ولا الضالین پوری په دې کې مباحث د نبوت او د رسالت او د ایمان او د کفر د سعادت او د شقاوت د هدایت او د ضلالت یعنی د دنیا امور پکې ذکر شوي دي شریعت او نبوت پکې ذکر شوی دی اهدنا الصراط المستقیم نا تر ولا الضالین پوری نو دا درې مضامین ګوره په الحمدلله کې راغلي خو شو کمران نو د ټولو علومو د ټولو پیغمبرانو د علومو خلاصه په سورت فاتحه کې راغله تر الرحمن الرحیم پوری صفات الہیه دي دا یو موضوع مالک یوم الدین کې امور د آخرت بیان شو او د اهدنا الصراط المستقیم نا تر ولا الضالین پوری څه بیانېږي د دنیا قوانین نبوت او شریعت بیان او دا درې واړه بیا په بسم الله الرحمن الرحیم کې اجمالا ذکر شوی دا درې واړه مضامین په بسم الله الرحمن الرحیم کې داسې مندرج دي په لفظ د الله کې ټول الہیات مندرج دي بسم الله په لفظ د الله کې څه شی مندرج دي ټول الہیات د الله د لفظ د الله تعریف موریدل دي ته یاد دی عزیز لفظ د الله شری تعذیر کې من څنګه وایو هغه ذات چې د ټولو نقصاناتو نه پاک دی او ټولو کمالاتو لره جامع دی پښتو کې لاندې صحیح ذات مستجمع لجميع صفات الكمال ذاتي هغه ذات چې د ټولو نقصاناتو نه پاک دی او ټولو صفاتو کمالیه ولره جامع دی نو ټول الہیات پکې راغله الہیات هم دا دوه ټکي دي سلم کتاب سوې سبحانه ما اعظم شانه دا دو صفات ذکر کړي سبحانه کی صفات سلبیه دي او ما اعظم شانه کی صفات ثبوتیه دي دا الله دا دو قسمه صفات دي صفات سلبیه او صفات ثبوتیه اگر چې صفات سلبیه او ثبوتیه بغیر متناهی دي خو په دې دوه ټکو کې راجمع شو سلبی او ثبوتی او دا صفات سلبیه او ثبوتیه چې دا ټول الہیات دي دا په الله کې راغله ځکه دا الله تعریف دار چې هغه ذات چې د ټولو نقصاناتو نه پاک دی او ټول صفات د کمال لره جامع دي ټول الہیات ګره پکې راغلي نو الہیات په لفظ د الله کې راغلي او په لفظ د الرحمن کې مباحث د نبوت او د شریعت دا ټول مندرج دي ټول مباحث د نبوت او د شریعت په الرحمن کې مندرج دي دلیل باندې ځان کوی کوي څنګه په دې کې مندرج دي ګوره داسې پکې مندرج دي رحمان په وزن د فعلان دی او فعلان په کلام د عربو کې
دا د صفات عارضه او د اوصاف متجدده حادثه د پر استعمالي غالبا چې تاسو په کلام د عربو کې وزن د فعلان ګورئ نو دا د صفات عارضه او د پر مستعملي عارضی صفات عارضی د سر درد ده نو دا د سر درد په وزن د فعلان ادا کیږي عارضی تبني ولي نو صيغه د فعلان ورته ذکر کیږي نو صفات عارضه اوصاف متجدده او حادثه دا په وزن د فعلان ادا کیږي په دې خو نو رحمان په وزن د فعلان ده او فعلان په کلام د عربو کې چاته مستعمليږي اوصاف عارضه شابه صفات متجدده او حادثه ته مستعمليږي نو مناسبه دا چې په الرحمن کې دار حادث او دار فانی ته اشاره وي دار حادث او دار فانی عارضی د دنیا ده ما درته ویل چې الرحمن د فعلان وزن ده او فعلان په چا کې مستعمليږي اوصاف عارضه وي عارضی کوم دنیا ده دا دنیا ده د مونږ په دا عارضی دنیا ده نو الرحمن کې دی عارضی دنیا ته اشاره ده په دې دنیا کې نبوت او شریعت ده د انسان د ژوند قوانین چې شریعت ورته وي په دې دنیا کې دي کنه نو ګوره نبوت او شریعت ته په الرحمن کې اشاره ده د اشاره په وجه کوی شو څنګه ورته اشاره راغله الرحمن وزن د فعلان او فعلان په اوصاف عارضه صفات حادثه متجدده او مستعملين عارضی والے متجدد والے او حادث والے دا په دې دنیا کې دي نو د دې دنیا د قوانینو تعلق د الرحمن سره الرحمن هغه مهربان ذات دی چې د دې داري حادث او د دې داري عارضی او د داري فانی د پاره زموږ ته قوانین جوړ کړی دي داسې مهربان ذات نو په الرحمن کې نبوت او شریعت د دې دنیا امور پکې داخل دي او په لفظ د الرحیم کې اجمالا امور د اخرت ته اشاره ده درې شیانو سره صفات الہیه په الله کې راځي شابه نبوت او شریعت په الرحمن کې راځي امور د اخرت پاتې شو امور د اخرت په چا کې دي په الرحیم کې دلیل واوره څنګه په الرحیم کې موږ مندرج کوو امور د اخرت الرحیم پرون ما تاسو طویل د پنځشنبه پورای چې یا دا صيغه د صفت مشبہ د بعض علما وایي صحیح دا ده چې صيغه د صفت مشبہ نه ده البته وزن داسې دی لکه د صيغه د صفت مشبہ وزن په شان د صيغه د صفت مشبہ ده نو د صيغه د صفت مشبہ سره هم وزن ده او صيغه د صفت مشبہ په دوام او په استمرار باندې دلالت کوي صحیح نو الرحیم په چا دلالت کوي په دوام او په استمرار او دوام او استمرار چې هغه په آخرت کې ده آخرت دار بقا ده دوام او استمرار پکې ده فنا پکې نه راځي په دلیل پوه نو په الرحیم کې امور د آخرت ته اشاره راغله څنګه اشاره راغله الرحیم صيغه د صفت مشبہ ده خلاص یا صيغه د صفت مشبہ نه ده بلکې د صيغه د صفت مشبہ سره هم وزن صيغه ده صحیح او صيغه د صفت مشبہ په دوام او په استمرار دلالت کوي دار الدوام او دار الاستمرار او دار البقاء هغه د اخرت دار ده نو اخرت ته په الرحیم کې اشاره راغله نو ټول امور د اخرت په الرحیم کې راغلي دویم دلیلم درته ذکر کوم الرحیم د فعیل وزن ده او فعیل چې په معانی او ثابته او مستعملي معانی دائمه او ثابته او لك علیم جمیل حکیم دا ټول د فعیل وزن دي او د فعیل وزن چې په معانی او ثابته یعنی دائمه او مستعملي او دوام او ثبوت چې په امور د آخرت کې ده لہذا الرحیم کې ټول امور د آخرت داخل شي پوه ان شاء الله نو خبرم دیږي کې کوله چې دې ته الکتاب وای الکتاب ورته ولي وای د ټول کتب الهیه او اصل د ټول کتب الهیه او مضامین چې دي په سورته فاتحه کې او سورته فاتحه ټول مضامین په بسم الله کې دي نو دا ما تاسو ته پنځم نوم ذکر کړو د دې سورته چې دې ته الکتاب وای په دلیل خو پوه شو ګوره مختصر الفاظو کې درته وای الکتاب د کتب الهیه غټ مضامین درې دي الہیات نبوت او شریعت او امور د آخرت صحیح شو او دا ټول په سورته فاتحه کې الحمدلله رب العالمین ته الرحمن الرحیم پوری صفات الہیه مالک یوم الدین کې امور د آخرت
او په اهدنا کې تر ولد والینه پوری نبوت او شریعت او دا ټول بیا په بسم الله کې مندرج دي الله کی الہیات الرحمن کی نبوت او شریعت او په الرحیم کی امور د اخرت نو ټول په بسم الله الرحمن الرحیم کې داخل نو خلاصه دا چې دې ته الکتاب وای الکتاب د دې وجه نه ورته همدارنګه دې سورۃ ته سورۃ الکنز وای کنز خزانی ته وای او دې سورۃ ته سورۃ الکنز د دې وجه نه وای چې دا د علوم الهیه او عظیمه خزانه ده دا سورۃ ګوره د علوم الهیه او خلاصه درې ټکي دي او دا درې ټکي اجمالاً په دې سورۃ کې دي نو دا د علوم الهیه او عظیمه خزانه ده او په یو حدیث کې هم دې ته خزانه ویل شوی ده په یو حدیث کې راځي چې د عرش د لاندې یو خزانه ده الله په سورۃ فاتحه د هغه خزانه نه نازله کړې ده چې کومه خزانه د عرش د لاندې ده نو سورۃ الکنز مرته وایي او دارنګ دې ته سورۃ الرقیہ وایي څومره شو ومن سورۃ الرقیہ سورۃ الرقیہ یو حدیث کې ذکر شوی ده صحابه کرام بخاری شریف کې حدیث ده صحابه کرام په ولاره باندې تیریده د یو کلی والاونه ملمستیا وغوښته دا هغه کلی والا ورته ملمستیا ورنکړه بیا د دې کلی والاو کې یو سړی لړم چې چلو نو د دې کلی والا دي صحابه تراغله چې پتا سو کې څوک دم اچون کې شته نو یو صحابي ورته فرمایي چې او زدم کولې شم خو ماته به یو رمره کوي د ګډان هغه ور سره ومنله هغه ملک دم په دغه کلی مشر الله پاک جوړ کړو نو چې جوړ کړو بیا دوی ته یو رمه ګډان ورته یو کنده هغه را وستو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تعجب وکړو ورته وی فرمایل خوشاله شو چې تا ته چا ویلو چې دا روقیه ده تا ته چا دا علم درکړو چې دا روقیه ده د خوشاله الفاظ ورته ویلي نو دې ته سورۃ الرقیہ مو د دم سورۃ او اتم دا چې دې ته سورۃ التعلیم المسأله مو سورۃ التعلیم المسأله د سوال طریقه درته ذکر کړي د دعا طریقه په دې سورۃ کې الله پاک بیان کړی د سوال طریقه په کې دا ذکر شوی دا چې ته د الله نه یو څه غواړې نو اول د الله حمد او ثنا وایا او بیا د الله د قدرت او د عظمت اعتراف وکړه او دا غین رسته خپل حاجت د الله په دربار کې پیش لکه په دې صورت کې چې ګوره الحمدلله د الله حمد او ثنا ذکر شوی او د الله د قدرت او د عظمت اعتراف شوی دی مالک یوم الدین او دا غین رسته به دعا کیږي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین نو سورۃ التعلیم المسألة د دعا طریقه د الله پاک په دې صورت کې بیانوي نو سورۃ التعلیم المسألة اتم همدارنګه دې ته سورۃ الشفاء نهم سورۃ الشافیہ د لسم سورۃ الشفاء او سورۃ الشافیہ د دې دوړو لپاره وجه د تسمیه ده چې په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سورۃ فاتحه د هر مرض لپاره شفاء ده نو سورۃ شفاء او شافیہ د دې حدیث راغستل شوی د دې سوراتونو نمونه توقیفي دي یو لسم او دولسم دي